هغه غریبانان تلاش کوي چې د چا دا کیفیت دی چې بای کته باندې جو کټوي باندې او کته لاندې جو کټوي لاندې بای که دیاړي وکړه مزدوري وکړه جو صبر راشي که تنخواه واغستا جو صبر راشي که و نشوا جو دا غریب چې کم دی بیا چاته سوال وکړي یا به چا نه قرض راخلي صحیح ده نو داسې خلک تلاش کوي زموږ په معاشره کې د دنیا غریبانان دي دغه غریبانانو لا صدقه فطر سرسایه ورکو کله ورکول پکار دي ډیر مولیان زه په فیسبوک باندې اورم هغه وایي چې بای د اختر پشپه به ورکي یا د اختر د مانځه نه مخکې به ورکي نو بای ځینې مسلو ته لږ د عقل نوم کار اخیستل پکاري وستا د اختر پشپه باندې یا د اختر په سهار اکثر خو د اختر د شپې پته نه لګي مړه مونږ ته پکې پته نه پسټه باندې اعلان وشي جو مونږ ته پکې لکه شته او نشته جو ټول هغه شپه په دغه سخته کې تیرې شي یا تا ولا شپې ورکړو یا سهار ورکو نامه غریب بخپلو بچو له کپڑے د کم طرف راوړي هغه به د رزق د کم طرف راوړي کم از کم هر کور کې دا خلک غواړي چې یاره زه سهار خپلو بچو له سغله خو تیاره کم کنه او ټول ماشومان دا د یو بل سره سیالي کوي زمونږ کره تالی راغی زه به مونږ کره تالی وړم ماشومان خوشحالېږي اوس داسې ماشومان دي چې د هغو کره تالی را روان دي دا خبره ګورې ښه سنجیده واورو داسې ماشومان دي چې د هغو کره تالی را روان دي خو د دو د کور نه چا کره تالی نشي تللی ځکه چې دو خپل پخلی نه دی کړی د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت له څه جواب ورکړي زه قسمه قسم خوراکونه کوم ما خپل بچی د ګوتې نه نیولې دی او په بازار کې ګرځوم او میګا ماټو کې ګرځوم او یو دکان ته وردن نه کوم بل دکان ته وردن نه کوم هو ما چرته داوا نه وي مونږ امروز یو زه ته تلونو ما سره مې لازویو دا خبره دا صرف دغه لپاره کوم نور مونږ ځان غریبانان خلک دي زموږ سره سم نشته خو صرف د دې لپاره کوم چې بای مونږ لداسي خلکو احساس کول پکار دی مونږ باغ لار باندې تلونو مخامه هر سړی پدې کیو چې چکر زیو کنه نو هر سړی پدې کیو چې یاره د رزق یو ځای تورسو دستخان خور کو ملګری ټول چکینو نو ما یو ماشوم به ولې دا ماشوم ناشته دا پاپړې خواره کړی دی پاپړ اوس په شاپورو کې بند کړی دي او دغه شان ماشوم ناشته ده نو موږ هر سړی خپل خوشاله مام ډونګه اخیستې ده بلم ډونګه اخیستې ده او بای روان یو چې موږ چکر لزو او دلته به کینو د سین په غاړه باندې خوراک وکاو یاره قسم بالله ما چې هغه ماشومې ته وکړه کنه او د هغې هغه زیات نه زیات هغه پاپړ زیات نه زیات چې ډېر حد نو 15-20 پوڼې نه وي نو एकदम زما دا قدمونه نه دي دا داسې ون خطا چې دا ماشومه هم د چا بچی دی کنه دا هم د چا لور ده کنه او دا ماشومه ناسته ده دا د اذان ته لږ ټیم دی او دا ماشومه ناسته ده په دې انتظار ده چې څوک به راشي او زمانه به دا پاپړ واخلي دا پاپړ به د ورځې دا څونه خرڅ کړي زیات نه زیات چې خرڅ کړي د 1,000 روپو به خرڅ کړي د 2,000 روپو به خرڅ کړي دا به پکې وګټي څه مې ګوره مونږ څونه په سور کیو څونه په مزه کیو ما ماشوم ته مې بچي ورشه مې لک پاپړ ځان لواله دغه جنانه زما ته ما خو پاپړ نه یو مې خدای پاک زه ته څه بیا مې هغه خپل زوی سیټ تا کو پوهه مې کو ما دې بچي د دې پاپړو مقصد دا نه دی چې ستا پاپړو درله شوی خو د دې مقصد دا دی چې دغه ماشومې مدد وشي که زه ورله داسې ورکوم چې دا واله بچي 50 روپۍ دا واله بچي 100 روپۍ نو دا ماشوم به په سواله دده شي بیا به خوی خراب شي بیا به صرف سوال کوي خو که چېرې د دې نه موږ دا سوداګانې اخلو او د هغې قیمت وله سیوا ورکو د هغې قیمت 50 روپۍ جوړېږي زه وله 100 ورکوم یقینا چې دا ډېره لویه ګټه ده د داسې کورونو غم وکړو د داسې کورونو غم وکړو فکر وکړو چې بھائی زما په ګاونډ کې داسې دی نو ها مولانا صاحب وایي چې بھائی تاسو د اختر په شپې ورګئ یا د اختر په ورځ ورګئ نو زه دا وایم چې بھائی بهتره خبره دا ده ولې خبره دا ده چې د اختر نه مخکې ورکړه روژې میاشت شروع شوې ده په هره ورځ کې دې ورکړه که په 2مه روژه دې ورکړه که په 3مه دې ورکړه که په 15مه دې ورکړه خو زه وایم د اختر نه دومره مخکې ورکړه چې دغه غریب سړي پې ځان له بچو له خو پیسه وکړي که نه هغو له خو پې پیزار وکړي که نه هغو له خو پې جامې وکړي که نه زما بچې ما ته بابا ما له 2 جوړې زه ورته یم 2 نه 3 درالم زما بچې ما ته بابا ما له جوړوم او پینټ شرټ هم هلکه پینټ شرټ ډلوم هلم راځه سوټ ډلالم څه دې خوښ دي خو ما دا سوچ نه دی کړی چې زما په ګاونډ کې داسې غریب سړی شته چې د هغه په دې روژه کې دیاري نه ده لګېدلې که د هغه نه بچي دا مطالبه وکړه چې بابا ما له جامې واله
مال سوټ والا، مال بوټان والا، مال پیزار والا، نو که د هغه پلار وس نه کیږي نو دا به څه کوي؟